تیره شپه نامعلومه تنانو د عثمانزو په مقبره کې د یو فوجي شهید سپاهي په قبر پرته جنډه او ګلونه سوځولي دي چې د سیټي په تاڼه کې یو مقدمه هم درج شوې ده، خو لا تر اوسه پورې پولیس د ملزمانو په نیولو کې بریالي شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د مای په نهمه نیټه په ټول خیوات کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونانو سرکاري او فوجي ودانو ته اورونه اچولي وو چې په هغې مقدمې هم درج شوي دي، خو د غالب په شپه کې دغه پیښه هم رامخته شوې ده. دغه شهید چې په وقاص شاه یې پیژندګلوي کېدله او په تیرا کې د ترهګرو سره په مقابله کې وژل شوی وو. د هغه پلار وایي چې د زوی غم یې برداشت کړو، خو د پاکستان د جنډې سوځول نشي زغملی او دا یې د خیواس په کاوي کړی دی. زما نوم یوسف علي شاه دی. سید وقاص علي شاه زما زوی دی چې د تیرا په دغه باندې هلته کې چې دی شهید شو او یو نټه چې دی د بارډر ریفر 166 وینګ باندې و لاسنیک دی دغه ځای نه وفات شو. بیا چې دی ما ته ملو شو، ما دغه برداشت کړو. د جمعې په شپه باندې ما خبر سار چې دی نو واپس رالم مقبرې ته، نو د دې چې دی د مقبرې نه بره جنډه را کوزه شوی را کږه شوی او د هغې باندې اسیرې میرې پرتې وې، هغه پرتې په دې باندې پرتې وې، ټولې کولې په دې سینه د پاسه ولی آرمي والا راغلي وو، هغوی ګلونه ټیرونه میرونه راکړي، هغې پې د پاسه ایښي او هغه چې دی نو هغې سوځولي دي. خو زه خو په دې دا نه وم چې په اختر په ورځ باندې دی وفات شوی دی په 26 تاریخ باندې، هغه ورځ ما برداشت کړله، خو دا برداشت نشم کولی چې دا جنډه په بله ورځ رالم د سارې او دا جنډه را کوزه شوې ده سوځېدلې ده. اخر دا ولې دا ظلم موږ سره کېږي، دا زیاتې ولې کې؟ هغه شهادت خو خدای موږ له راکړ، هغه عزت موږ له خدای راکړ، زما زوی چې دی نو مرتبه غټه مرتبه ورکړه، خو الحمدلله زه په دې فخر کوم. دا کاڼي ته وګوره، دا ټک تور دي، دا کاڼي دی چې دي دا ټول کاڼي چې دي دا ټول سوځېدلي دي. اخر دا سوځولې به سیرې وي یا دغه، خو د دې جنډې زه خلاف یم چې دا جنډه ولې وسوځېده، دا ظلم ما سره ولې کېږي؟ خیر موږ چا سره بد خو نه دي کړي. په 100,000 کسانو کې د وقاص علي شاه چا دا نه دي ویلي چې یاره د موږ سره زیاتې کړي یا سره ظلم کړی دی. پلار یې په سیټي تاڼه کې د مزار د توهین او د جنډې د سوځولو د دپو لاندې مقدمه درج کړې ده، خو پولیس وایي چې لا تر اوسه پورې پکې هیڅ یو ملزم نه دی نیولی شوی. خو سوال دا دی چې څوک داسې دي چې د پاکستان د پوج او د شهیدانو سپکاوي ته چمتو وي؟ دغه تحقیق به پولیس کوي او ملزمان به نیسي. حالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. 13 شپه